ټي ام او صاحب اول د ټولو نه اول د خپل میډیا ګروپ ته طرفه تاسو ټولو ته د زړه د اخلاصه خراج تحسین پیش کوو، ولې چې په دې وخت کې ستاسو کم کردار دی دا ډیر زیات د ستاینې وړ دی، ولې چې په دې سخته کې تاسو دا کم کار کوئ، واقعي دا ډیر ګران کار دی. قوم ته به څه وایئ او په دې وخت کې مو څه فیلینګ دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بریکوټ میډیا ګروپ انتهایی زیات مشکور یم چې دوی په دې کروشل ټایم کې رالو او زمونږ دغه سلک ډیر ایفرټس دي، موږ وړه ټي ام ای ده او تاسو د هغې زما د سټاف د هغوی ته دومره تاسو اپریسیشن ورکو، دومره لوی عزت تاسو مونږ له زموږ سټاف له زموږ د ایډمنسټریشن له راکړو د ټي ام ای له انتهایی زیات مشکور یو. یقینا چې زموږ سټاف او مونږ په دې باندې مونږ ته حوصله افزایي ملاویږي، موږ خپل نورم ایفرټس ته دې نه مزید مخکې بیایو او انشاءالله کوشش به کوو چې په دې کې موږ مزید افیشنسي راولو. نور ستاسو د مخکې ده چې زموږ سټاف په دې کووډ 19 کې 24/7 هغوی لګیا دي ایکټیولی او تاسو د میډیا په شیشه باندې زموږ د سوشل میډیا چې کوم اکاونټس دي د هغې په شیشه باندې تاسو ګورئ او تاسو میډیا والا د بریکوټ چې څومره هم دلته کې موږ سره میډیا ټیمان دي یا د هغوی چې کوم چینلې دي لوکل دي یا نیشنل وایډ دي، هغوی تاسو موږ له د هغې هر ایکټیویټي تاسو زموږ شاته بیک اپ کړی دی، تاسو زموږ کوریج کړی دی، هر څه زموږ سره تاسو په هر ایکټیویټي کې لا بالکل اوږه په اوږه ولاړ یې. ستاسو د مخې دي انشاءالله موږ کوشش دا دی چې موږ دا کم اکټیویټیز دلته کې روان دي هغې کې موږ د دې کووډ 19 چې کوم ولنربیلیټي ده موږ دې کې کمی راولو، موږ خپل کوشش کوو خلکو ته دا نالج دا ایجوکیشن ملاو شي چې هغوی هم دغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا اپناو کړي او دغه کوي. نو موږ دغه ایفرټس دي انشاءالله ستاسو د مخې دي کوو. خانجي ستاسو چې کوم کردار دی هغه د چا نه پټ پناه نه دی او یقینا د دې ټي ام ای روح روان او تاسو هر وخت د دې قام خدمت کړی، خو په نننی وخت کې مو څه سوچ دی او څه فکر دی مختصر راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني، نو تا چې کومې خبرې وکړې چې په دې وخت کې ستاسو سوچ دی منډې تلي او هلې ځلې خو ستاسو دي، خو په دې وخت کې زما دا سوچ دی چې زه به دا ووایم چې تاسو رالی او زمونږ شکریه یې ادا کړه او موږ هم هیروګان یې را جوړ کړو او تاسو چې کوم دی نو دا وګڼلی چې دومره حقیقت کې دغه کوي د دې قوم خدمت کوي دغه کوي، نو زه په دې وجه باندې زه ستاسو چې کوم دی شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني چې دغه شان نور هم لکه څنګه چې تاسو مونږ چې کوم دی نو انکریج کړو او داسې نور هم چې کوم دی نو راځي او مونږ چې کوم دی نو انکریج کوي. مونږ خلک چې کوم دی نو دغه نقطې هغه ځای ګوري چې یاره راشه تنقید پې وکړو، نو زه ډېره ستاسو شکریه ادا کوم، ډېره مهرباني چې یاره تاسو مونږ له چې کوم دی دا عزت راکړو، خدای دې تاسو عزت ورکړي. تاجدار صاحب لکه نن چې تاسو دا کم سوچ کړی کم فکر کړی د دې خلکو چې یاره دوی له مونږ د دې حوصله افزایي وکړو دا په کار هم ده، ولې چې څوک ښه کار کوي په کار چې هغه مونږ وستایو، نو څه فیلینګ دی ستاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، څنګه چې تاسو ته په پوره نړۍ کې دا وبا راګړې شوې ده، نو کوم دلته کې په سوات کې موږ اوسېږو نو پکار ده چې دلته کوم انتظامیه ده، دلته چې زموږ کوم ټي ام ای ملګري دي د هر دویم د هر محکمې نه دا سیوا کار کوي، هغه ډاکټران دي هغه هم کار کوي، ټي ام ای والا هم کار کوي، پولیس هم کار کوي، پکار ده چې موږ هغه وستایو. بل دې سره زه دا وایم چې میډیا چې د هغه هر ټایم په دوی باندې تنقید کوي، خو دې په هیله زه وایم چې دا د تنقید وخت نه دی، هغه کوم کوتاهي د هر چا نه کېږي، زما زمان هم کېږي، ستاسو هم کېږي، د بل هم کېږي، د ټي ام ای والا هم کېږي، ډاکټر نه هم کېږي. زما په خیال چې په دې ټایم کې موږ دا ډاکټران دا ټي ام ای والا دا سټاف کم دا نور ملګري چې دي پولیس والا دا موږ وستایو، نو زما په خیال دا به یو ښه ایمیج لاړ شي او دوی هم خوشحاله ځکه کله ته یو سړی ښه کار کوي او هغه ته ریسپیکټ ورکړي، دا خیال وساتي، دا په زړه کې نور هم چې دی هغه موټیویټ شي او دې نه ښه کار کوي. هغه بالکل جی یقینا د څنګه چې تاجدار صاحب وي په دې کې شک نشته چې څوک ښه کار کوي هغه موږ وستایو، نو په هغه کې نوره جذبه راشي او هغه نور ښه کار کوي، نو زمونږ به دا ایمان او دا به عقیده وي چې انشاءالله دوی څومره ښه کار کوي موږ به د دوی مرسته کوو، د دوی ملګرتیا به کوو. اجازت غواړو د الله په امان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.